بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم چونکه متوسو کله دی وړي د المزوکو یستر د المزوکو به دینه بعد غیګه ملوول سلام کول عید مبارکی ور کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم عید المنځ پسې فورا بعد نه دانو مناچو سره غیږي ملو کړی دي او نه دانو من عید عمره کې چوته ور کړی دي نو عید المنځ پسې فورا بعد د غیږي ملول د عید عمره کې ور کول دا جایز نه دي ته خپل باندې ما کوشش دا کو دینه زون مانی کی کبه چوته سره مثال غیږه ملول یا مصافحه کوله بیا کوله شیخ بیا هم دینه زون ستل پکور دي پکور د عمومي تور باندې دا خبر نه خلک مانی کړي شي عیدګو کې دانو منا لکه خلک خو مخ لازم غني او عید المنځ نه بعد خلک اکثر عیدګو ته چی نو بالکل عیدګو ته کسړای دی وای نه چی سره مخته خوشاله ورز د سړی نه اخرت پویر نشي لوړ شي ځنه کې قبرستان ته زیارت القبور وکي خپل پردي وګوري صدا قبرستان کې پرتی وارز به مودا هول وي زبم قبرستان ته رسه اخرت یو د تزاشي یو کې دوا وشي هغه دی پاره زکات د سینوي خوشاله دی چې خپل مردگون پویر کې خپل قبر پویر کې خپل مار پویر کې د سینې دی کول پکور او عید پوری جی بعضو علاقو کې د سیوی چې چو مړ شوی اول عید وی به د خلک اټول خورته سی ازون کې خفګون کوي جړو کوي د سینې دی کول پکور دینه شریعت کې مان رغلی دا خوشاله ورزه دی بني خوشالي کول پکور دی او بعضو علاقو کې دا طریقہ وی خلک ترکارې بخي یا مېوريږي بخي به کور په کور د صورت خندون ولا خلک دي اټول چی وای وای دي مړې کوي دای لازم غړي وي دا نه دي کول پکور ځکه بعض غریب خلک وي غادي غریبانه دی وجنه قرضا وږي خدا ټیکاله په خاګي سره مو کر خلک رسي دا بچنګي وي چې به خلک اند سیمو کور نه وځي او بعض وخت دا خبر اور کې هم روشي چې چو سړی نه وي هغه بار ملکونو ته لوړوي یا بالکل نه وي مړی وي نه دا غزنانات ته کور ته وي سل 50 شپته سل کسو نه وځي کور ته هر یو کاس دی خدي سرلوس ملوي او غریبه بے پردګیم کیږي نو د سینې دی کول پکور دا عید ورځ دی خوشاله ورځ د دی بني خوشالي کول پکور دی او شریعت سره پر موږ ته خوشاله اجازه تر کړه اندوره خوشالي کول پکور دی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې د ستر عید پوری دی بني چې کله موت ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو نو د انصارو دوی جوړ کوي هغه اشعار یلو څنګه د انصارو د جنگ متعلق نو په دی وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مخ باندې ټیکرای رچولو او پروت وو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه جلکای ته دمکی وکړي او منه فرمایي څنګه تاسو اشعار یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک ته رمن کړلو ته وای فرمایي ابو بکر پرې کې دوه ایڅو تمایا نن دی عید ولا ورځ ده د خوشاله ورځ ده پرې د خوشالي دوږي عید په ورځ دوف ویل تامبل څوتل شي خزر ډول او وزور کې نوي دا مباح تا یعنی دوف ویل دا مباح ته عید پوری زنا مطلق دوف ویل تامبل ویل هغه د سي هغه دانو نه ټکوي هغه ډول غونډه وزور کې نروزي مطلق مباح تا یعنی هر وخت چې ته دوف وای تامبل وای دا ته جایز دي او یو قول دغه اسنه دا مطلقاً حرام ده صحیح مسله دا سبازو زینو کې مثلا لکه نکوح شولو لکه ولیما شولا د نور قسم د تقریبات شولو ایج شولو وړو که استر د زونو کې دوف ویل مباح دي خو دوف دانو نه څنګه ته جرجړی لګي دی ډول په طریقې سره ویل دا جایز به نه ده بهرحال کوم اشعار یې لشي دینه مراد نه ځګانی بجانی سړای ولګي دا نه دونه مراد کوم اشعار یې لشي څنګه فحش نه وي بلکې اشعار څنګه دی جنگ او دی عدل دی انصاف دی اسلام دا جذبات سړي کې به کوي دا نو منځوي به ټیک ده عید پوری زی وای جنگول چکی کول ډبلی کول لیاله ګرځیدل نشي کول غرض د پیسې لیاله کول دا جایز نه دی کوم شي سموت است شریعت حکم کړه دا نه د شریعت خیالو کې ستل پکور دي خپل جذبات
خپل مرضی کول یقینا صدا شریعت نه ده به دې باندې الله په خفه کیږي یو کار څه ته کوي هغه ته د شریعت نه مامار کړه څو پرې هغه شریعت مو ته نه وي خېلي یو کار به طور رواج کول رواج کول جایز ده خو رواج به طور اسلام کول هغه ته سنت یې هغه ته فرض یې هغه ته واجب یې یقینا به دا ګناه ده بهرحال عید پوری ژبنی د غرباو خیال وسته فقراو خیال وسته د اقرباو د رشتہ دارونو خیال وسته عید پوری زی اټول خفګنونه ختم کې بده ختم کې مور پلور خپل پردي تر زمان تر لونی خاندون والا محلي والا چو سرم چې تو بدی دا ویر شونه مفي وغوړه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بد نصیب او بدبخت سړی هغه ده چې هغه رمضان ولا میاشت باندې تیر شي او هغه ځون په الله باندې ونه بخي هغه انداغه خلک دي هغه دایمي د شراب عادتي د نشي عادتي وي مور پلورونه خفاوي کته تعلق کوي دا ډیره خسته ورځ ده مبارک ورځ ده که په دې ورځ باندې ته چوته ویل شي مفیونه وړي جوړ او سروا کې دیږي ته هیڅ نه کمیږي ته الله په نسبت باندې ډیر لوی لیکل شي خپل نو جوانونو خیال وسته وړو خیال وسته کپڑے وته وکي کېړې وته وکي واستوي غریبانو لپاره هم وکي دا وای جنگولونه د ډبلو کولونه د لیا ګرځیدلونه سترو کسونو سره پرېږدولونه او فلمونو غانو بجانو د ام پی 3 کې 30 ډلونه او غانې بجانې لګول دینه بالکل وسته خوس کر ایمو مزفات ولا ورونه رتی اکثر ټلتا پک اپ کی روشي ډلونه او ټپریکټي لګویلی یقینا صدا نه دی کول پکور کمی ست باندې ازونه هم نه کول پکور دي سکوم علاقونه داخله کرتی اوالی ازونه مانی کی او که ازو کی نه منی کوي چونګي مولا علاقہ شهر دا جو کی پولیس ذمہ ده دي کی کمیز ذمہ ده دا خلک د منی کړل شي دي باندې مو الله خفقي مکمل روزه خلکو عبادتونه کړي صدا عبادتونه ضایع نشي امونو جوان دی ګډیدل ولا جوړ نشي مونو جوان دی غاني بجاني اوریدل ولا جوړ نشي بلکې په دې ورځ باندې علما او ته شي محفل ته سره کینی الله او دی الله رسول صلی الله علیه وسلم خبرونه اوري نیکو خلکو ته شي دیندورو خلکو ته شي غریبو خلکو ته شي غو خیال وسته بجای دې صدا پیسې ته صحیح زینو کې ولګي ته لاله لګای کله وځو ته کله بل زو ته بالکل چکر یا وای څه بعد خبر نه ده کوم مباحث چکر دی ویل شي بالکل خداسي طریقې سره نه ته ډلون ولر وستلی وي تو ام پی 3 او تو ډېګون ورکی لګولي او په موټرو باندې په موټر سایکل باندې ویلونه کوي کله دسي اکسیډنټ وشي هغه دی واجب نه خلک ورکی مړ شي نو د سینې دی کول پکور الله تعالی دا تاسو مو ټول ته په دې باندې پوهه هم نصیب کی عمل کول هم نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین.